سلامونه قدرمنو کتونکو زه خالد خان مومند یم تاسو ګورئ سونه پښتونخوا نن پیښور نیشنل هارت ته موږ راغلي وو چېرته چې یو خوندوره شان دستوره روانه ده د آرټسټ ایکشن فاونډیشن د سوري لاندې دې دستوره کې چې کوم دی سندرې هم دي خاکي هم دي او دې سره سره تقریرونه هم دي دغه ټول په تاسو اورو او در باندې ګورو موږ سره اوسئ قدرمنو کتونکو دا وخت زه نشترال کې دننه د دغه فاونډیشن چې کوم جنرال سیکریټري د هغې سره موجود یم شاز معلم بیبي سره هغې سره خبرې اترې کوو تاسو موږ سره اوس سوشل میډیا دومره ډېره زیاته ترقي کړې ده چې نن هم مطلب کې زما آرټسټ چې کوم دی وړوکي نه وړوکي آرټسټ او غټ نه غټ آرټسټ چې کوم دی هغه سره لاس کې موبایل دی او هغه په موبایل باندې هر څه کولی شي خو ما ته پلیټفارم نه ملاویږي زما حکومت زما سټیټ زما خلکو زما مشرانو زما صوبایي حکومت مالا هغه څیز نه دی راکړی کوم چې زما ضرورت دی सब कुछ मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा और उम्मीद है कि आपका जो मसले हैं कम से कम हो जाएंगे हल करेंगे। जितने भी हमारे सूबे के शायर हजरात हैं और जितने ये फनकार हैं ये लोगों को तो उनके चेहरों पर खुशी बांट देते हैं हंसा देते हैं लेकिन ख़ुद जो है ना वो गम से जलते हैं क्योंकि इस तरह कोई ऐसा इदारा नहीं है कि इनकी देखभाल कर सके। اوس درې کاله وشو چې آرټسټ ایکشن فاونډیشن د دې بنیاد ما ایښی یو بوټی ما کرلی یو تخم ما کرلی هغه تخم هغه لوی شو زه په حیثیت د چیرمین د آرټسټ ایکشن فاونډیشن مرکزی چیرمین په حیثیت باندې زه دا فاونډیشن ګورم او هغه خوب چې هغه د 13 کالو نه ما لیدو هغه خوب نن رښتیا شو ځکه زه رب ته په سجده شوم په سټیج باندې او هغه سجده د رب د پاره وه هغه خوب رښتیا کېدو مدد او امداد موږ نه غواړو موږ ملنګان نه یو موږ آرټسټان یو موږ فنکاران یو او موږ ته په دې خبره فخر دی چې موږ د معاشرې مخ یو موږ د معاشرې آینه یو خلک چې څه کوي موږ د هغې د کردار شکل یو هغه زموږ سبجیکټ دی موږ آبجیکټ یو موږ به همیشه د هغه خلکو پریزنټیشن د هم د هغې ویلیو به ریپرزینټ کوو چې کومه ویلیو هغې په معاشره کې خلکو له پیش کړې ده موږ د ځانه هیڅ نه کوو موږ که څه جوړیږو صرف د دې دپاره جوړیږو نو لہٰذا سوال دا دی چې موږ که دې دپاره هغه فن پیش کولی شو نو دا فن ولې موږ له نه راځي چې موږ به د دې اضطراب نه او د دې ګرداب نه او د دې مشکل نه وځو څنګه دا هم موږ له راځي خو که دی له نه ورځي یا نه ورځي او یا نه زده کوي نو دې کې زما قصور نشته قدرمنو کتونکو تاسو وکتل چې په نشترحال کې دا کومه خوندوره دستوره وشوله په دې کې نه یوازې سندرې ټپې چاربیتې وشولې بلکې د خوند خبرې هم پکې وشولې همدارنګه چې کوم دی خاکې هم وړاندې شوې اتڼونه هم پکې وشو په دې سره به درنه اجازت غواړم چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته بیخي د خوند خبره نه وي مالا او ما سره زما همکار طاهر احمدزی له اجازت ورکوي د الله پامان